أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګران او قدرمن کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله سر ته رسیدلې ده، په کومه کې چې کوزدر هم شامل وو. د کوزدر په وو تحصیلونو کې څلور تحصیلونه چې کوم دا حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي چې په هغه کې تحصیلات دینځه د محبوب شاه چې کوم د قومي اسمبلی غړی وو د هغه ورور پیرو شاه ګټلې دي. دا شانته ورسره خال چې کوم دی نو اشفاق الرحیم ګټلی دی، هغه هم تعلق د تحریک انصاف سره دی. میدان چې کوم دی نو هغه اشرف الدین ګټلی دی، هغه تعلق هم د تحریک انصاف سره دی. بلمبټ چې کوم دی نو هغه هم عاصم شعیب چې د چا تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی، هغې ګټلی دی. په مونده کې د عوامي نېشنل پارټۍ عنایت الله خان چې کوم دی نو کامیابي ترلاسه کړې ده. ثمربار تحصیل چې د جماعت اسلامي احمد سعید باچا چې کوم دی نو په خپل نوم کړی دی. په دې د ټولو نه اهم تحصیل چې کوم دی نو هغه د کوزدر ضلعي هیډ کوارټر تیمرګره تحصیل و، په کومه کې چې د جمعیت العلماء اسلام پاکستان مفتی عرفان الدین د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر معاون خصوصي شفیع الله خان زوی کاشف کمال ته په 433 شوټونو چې کوم دی شکست ورکړی دی او هغه په خپل نوم کړی دی. د مفتی عرفان الدین ګټه چې کومه ده په دغه تحصیل باندې دا د اهمیت وړ ده، ځکه چې دغه تحصیل د ضلعي هیډ کوارټر په وجه باندې تیمرګره چونکې ضلعي هیډ کوارټر دی نو په دغه وجه باندې دغه تحصیل په ټوله ضلع کې په خپل ځای باندې یو خپل اهمیت لري. ضلعي هیډ کوارټر د ټول افیسرز او دغه ټول دغلته ناسي. خدا یو عجیبه غونډه کې خبره ده چې مفتی عرفان الدین په لومړي ځل باندې د زویم چې په کوزدر کې د جی واي برای راست چې کوم د عوامو نه په ووټ باندې انتخاب کیږي نو دا د جمعیت العلماء اسلام پاکستان اولنې ګټه ده چې مفتی عرفان الدین چې کوم د ترلاسه کړې ده. او دې چې په کومه حلقه کې د چا سره مقابله ونه په دې حلقه کې شفیع الله خان د چا زوی د شکست ورکړی دی، هغه خو اوس ریسنټلی د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان خصوصي معاون چې کوم د وزیر درجه لري. خو د دې نه علاوه چې کوم دی نو د پیپل پارټۍ او جماعت اسلامي درې نور وزیران په دې حلقه کې موجود وو، محمود زیب خان، احمد حسن خان او ورسره چې کوم دی نو مظفر سید چې هغه وزیر خزانه و د جماعت اسلامي، خو وروسته بیا په پیپل پارټۍ کې شامل شوی دی. نو دغه درې وزیرانو په موجودګۍ کې یو موجوده معاون خصوصي په موجودګۍ کې د مفتی عرفان الدین دغلته چې کوم ګټه ترلاسه کول دا دغه ټولو په کارکردګۍ باندې د هغې په دغه باندې کوم دا سوالیه نشان دی، ځکه چې په لومړي ځل باندې جمعیت العلماء اسلام چې کوم دی نو هغه دومره لویو هستو ته شکست ورکړو، ګټه ترلاسه کړه. او احمد حسن خان برکت خان چې کوم دی د ده لپاره احمد حسن خان باقاعده چې کوم دی نو د پارټۍ سره تعلق خرابولو پورې حده پورې تللی و او امکان و چې احمد حسن خان د ډېر پخوانه دغه ځای کې خپل یو خاص حلقه لري، بلکې یوازې په دغه حلقه باندې نه بلکې تقریبا په ټوله ضلع کې د احمد حسن خان چې کوم دی نو خپل یو اثر دی خپل، ځکه چې هغه په ډېرو لویو عهدو باندې چې کوم دی نو پاتې شوی دی، تر سنیټره پورې و صوبایي وزیر قانون او سپیکر. نو هغه خپل یو حلقه لري په دې ټوله ضلع کې او تمه وه چې د مقابله به چې کوم دی نو دا به د برکت خان او د جماعت اسلامي او د پی ټي آی ترمنځ، خو هغه شانتې ونه شو. په منځ کې مفتی عرفان الدین چې کوم دی نو په لومړي ځل باندې جی واي ته د ډېر اهم تحصیل ګټه چې کوم دی نو دا ورکړه، کومه چې د دغه ځګي سره د دغه وزیرانو د دغه وسني چې کوم معاون خصوصي دی د هغې په کارکردګۍ باندې چې کوم دی نو سوالیه نشان دی. دې نه علاوه د تیمرګرې ضلعي هیډ کوارټر چې کوم دی نو د پاکستان پیپلز پارټۍ 2 ځله چیرمنشپ ته نجم الدین خان راغلی دی، ضلع چیرمنشپ چې کوم دی یو ځل احمد حسن خان چیرمن پاتې دی، یو ځل چې کوم دی ضلع ناظم پاتې دی. ورسره هم دغه شانته چې کوم جماعت اسلامي ده د هغې ځان له 2000 یو ځل ډاکټر یعقوب صاحب مرحوم او یو ځل چې کوم دی نو ورسره عالمزیب خان ایډیکیټ عالمزیب خان مرحوم، دغه شانته بیا ورسره احسان خان، بیا ورسره چې کوم دی محمد رسول خان د ضلع ناظمان پاتې دي. او اوس چې په کوم تحصیل باندې د دې مقابله و ریاض خان چې کوم دی محمد ریاض خان ایډوکیټ هغه د تحصیل تیمرګره ناظم پاتې دی.
د دغه د اهمیت نه دا پته لګي چې څلور ځله پیپل پارټي او څلور ځله چې کومه جماعت اسلامي یو ځل تحصیل ناظمي چې کوم دا د سلطنتیان پاتې شوی دا یو ځل سره چې کوم ریاض خان د دوه ځله تحصیل ناظمي په دې دغه باندې چې کوم دنو په دغه تحصیل باندې د جماعت اسلامي پاتې ده د ضلع کونسل د چیرمنشپ او د ضلع ناظم نه علاوه په دغه وجه باندې په کوز بیر کې د جیوای مفتی پانودین ګټه کله دغه پټو د فارا سوالیه نشان ده دغه په کارکردګي خو په خصوصي توګه د جماعت اسلامي د پاره د خطرې ټلې هم ده ځکه چې جماعت اسلامي دلته د مذهب په نوم سیاست کوي او د اسلامي نظام د نفاذ خبره کوي او ورسره چې کوم دی نو د داغي د حب الله او د حب رسول خبره کوي نو دغه شانته جیوای چې کوم د جمعیت العلماء اسلام پاکستان هغه هم په دې وطن کې د یو سیاسي مذهبي جماعت په حیث باندې چې کوم موجود دي هغه هم د مذهب خبره کوي هغه هم وایي چې موږ هم د اسلام د نفاذ د لپاره په وطن کې او چې کوم کوششونه کوو نو په کوز دیر کې د جیوای او په سیاست کې انټری چې کوم دا په داسې شاندار انداز باندې چې هغه یو د ضلع اهم تحصیل ګټي نو دا د ټولو پاټو لپاره خو په خصوصي توګه جماعت اسلامي د لپاره چې کوم دی نو دا د خطرې ټلې ده پکار دا چې جماعت اسلامي د کم وخت نه دلته سیاست کې او دلته هغه یو مرکزی حیثیت حاصل دی هغه په خپل رویو د هغه مشران په خپل کارکردګۍ په خپل رویو او په هغه باندې سوچ کی او هغه چې کوم دی نو کینی ځکه چې د جماعت اسلامي سیاست همیشه لپاره دلته چې کوم دا د مفاهمت نه د مزاحمت پاتې او چې کله مزاحمت کېدو د جماعت اسلامي ژوندۍ و اوس د جماعت اسلامي سیاست زما په خیال باندې هغه انتها د حد پورې کوم د مفاهمت ته تللی او کوم خلک چې مفاهمت کوي هغه په سیاسي میدان کې ژوندۍ نه پاتې کیږي نو بیا به هم دغه شانته نوې پارټۍ راځي او د هغې ځای به چې کوم هغه به نیسي تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه اسرار له اجازه ورکړي د الله په امان